خواجه ابو سعید رحمت الله علیه په باره کې راځي وی بار را روانو پاکې کپړې اچولې یو وینز روانه وه نو ټوکرې د ګن ورسره وه نو چې دله خواله را رسېدلې ټکره به یې والي ټوکرې په ده ورویشتې ده چې ټوکرې په ده ورویشته دی ورته غوسه شوي چې تا له شرم و حیا نه درځي شرم و حیا نشته تا ټوکرې په ما رویشته تا کې شرم نشته حیا نه لري چې تا په ما ګن رویشته نو هغه وینځه ورته جواب کې څه وایي وی شرم خو تا کې نشته چې ستا کور د مولیانو کورو ستا کور د بزرګانو کورو ستا میراث دا و چې تاسو والد صاحب به خلکو له وظیفې ورکولې قرآن او احادیث به یې خول نو تا کې هغه شي نشته میراث ته نه بل چا یوړو بلا خلک ستاسو د کور نه فیضیاب شو او ته دغسې د بازغو ګرځې ته داسې ګرځې حیا خو تا کې نشته چې دا خبره وکړه اوس ته نفس خبره کوم چې څومره نفس عاجزه شو او نیت کې قوت پیدا کیږي څومره نیت کې قوت پیدا شو نو اعمالو کې قوت پیدا کیږي محترم او دا تعلق د څه سره دی د نیت او د نفس تعلق دی محترم چې نفس ته څومره کمزورې که او ذلیله که نو نیت کې قوت پیدا کیږي نفس ته کمزورې که نیت کې قوت پیدا کیږي او نیت کې قوت پیدا شو نو په اعمالو کې قوت پیدا کیږي وای چې راله مور نه مې تپوس وکړه مورې یو ښځې راله پیغور راکړ او دا پیغور یې راکړ چې راته ووایي چې حیا او شرم خو تاله پکار دی چې ستاسو د کور نه خلک میراث وړي او ته داسې ګرځئ وایي ما له پیغور راکړ یو ښځې چې شرم تاله پکار دی او پیغور خو زموږ په معاشره کې ډېر بد شی دی وایي چې رالم مور راته وایي بچیه صحیح خبره درته کوي صحیح وایي ستا د پلار او د نیکه نه به خلکو دین حاصلو وظیفې او چلې به یې کولې نن هغه خلک بزرګان دي او ته داسې ګرځې بچیه صحیح خبره یې کړه مورې زما میراث به کوم ځای میلاویږي مور ورته وایي بچیه ستا د پلار نیکه خو بلا شاګردان دي لیکن یو کامل ولی پکې دې ټایم کې خواجه نظام الدین دی یو نظام الدین الاولیاء دی او یو نظام الدین بلخي دی نظام الدین بلخي ته مراد دی وی نظام الدین بلخي یو بزرګ دی ستا د پلار نیکه نه ډېر میراث حاصل کړی دی ډېرې وظیفې یې کړي دي ای نفس ډېر کنټرول کړو ډېر مریدان او ډېر خلک ته فیضیاب شو که ته د پلار نیکه علم حاصلول غواړې لاړ شه د خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه په قدمونو کې کښېنه وایي ما ته د پلار میراث پکار دی ابو سعید رحمت الله علیه راغی وي د خواجه نظام الدین بلخي نه رالم بلخ کې مې تپوس وکړو چې راته وایي یو بزرګ دی او ډېر عظیم بزرګ دی د هغه د بزرګۍ په دغه پلخ کې چرچې وي وایي چې اواز ورسېده چا ورله بوتلم ومې کتل په اس ناستو خواجه نظام الدین بلخي ما ته د اس نه راکوشو زه یې اس ته وربره کړم زما د اس مهار یې ونیو خپل ځای ته یې بوتلم په خپل تخته باندې کېنولم ما ته ښکته کېناستو ما ته یې اواز وکړو وایه څنګه راغلی څنګه راغلی ما ته چې حضرت چې څنګه دا ووي په خپل تخت کېنولم او یا دا د ما د استاد زوی دی دا د ما د استاد نوسی دی پخواني خلکو به د خپلو د استادانو د بچو ډېر قدر کوه چې بچو به چا سره دین حاصلو نو د استادانو به ډېر احترام کو ورته پته و چې دا د ما د بچي ته دین او قرآن ښیي اوس ډایرکټ د استاد قدر نه کوي نو د بچو د استاد به د کوم دی نه وکړي استاد خو ته یې د بازغو کوته ښکاره کوي الله دې معاف وکړي بس قدردانی پخوا و بس پخوا خلکو کې د علماو د استادانو ډېر قدر و ډېر خلکو کې حیا و پخوا قسم دې ډېر حیا و د علماو نه د استاده د سکول د استاد نه به ډېر یېرېدل چې به یې ولید په سیټ سیټ به ته او چې ورسره به میلاو شي نو سترګې به یې ښکته وي نن مولا سره لګي د جومات امام عالم د محمد رسول الله وارث سره لګي استاد جي مړه دا کار د ټیک نه دی کړی خبره کړم دا خبرې دي استاد جي سره داسې خبرې کوي بیان کې چې د مولانا سعد صاحب نه چا تپوس وکړه حضرت دومره لوی مقام څنګه میلو شو وایي قسم دې زما پلار د علماو پیزار سم کړي دي نو الله زما نه مولانا سعد جوړ کړه محترم مولانا سعد تاسو به پیژنئ په اجتماع کې د هغه غټ بیان یې مولانا سعد صاحب ډېر لوی بزرګ دی اوس وایي زما پلار علماو ته پیزار سم کړي دي نن موږ تاسو الله دې معاف کړي نیغ نیغ به ورته ګورو استاد جي به را روان نیغ نیغ به ورته ګورو داسې به ورته ګورم چې لکه استاد یو په ما سلام واچي استاد یو په دې کر کې دی چې دا د ما مقتدي دی او په ما سلام واچي الله دې معاف وکړي حیا و پخوا خلکو کې حیا و اوس قسم دی هغه شی ختم شو حیا ختم شو بې حیایي شو ډېر وایي چې رالم وایي زما یې ډېر قدر وکړ نو ما ته چې وایه که نه څنګه راغلی قربان ما ته چې جي د خپل پلار میراث حاصلولو له راغلی یم وایي چې څنګه مو ته دا ووایي وایي د تخت ما ته چې راکوشي وایي د تخت نه راکوز کړم عاجزۍ او د نیته پورې خبره کوم محترم
د عاجزۍ او د نیت چې څومره تا کې نفس کمزوري شو، نفس ته عاجزه شو، نو نیت کې قوت پیدا کیږي، او چې نیت کې قوت پیدا شي زه وایم نو اعمالو کې قوت پیدا کیږي، اعمالو کې ثواب ډیر ملاویږي. محترم وی د تخت نه راکوز کړو، ما چې داسې چلو شو، یا خو زما د اس مهار نیولی و، یا یې په خپله ګدۍ کېنولم او ډایرک وی په ځمکه کېنه. حیران شوم، ما وی چې داسې چلو شو. میراث حاصلولو له راغلی او جی میراث زده کړې له راغلی م جي، زده کړه په اسانه نه کېږي، علم په اسانه نه زده کېږي جي. ته به سړی روټیګانې به خورې، وظیفې به خورې، شورواګانې به څکې، د بل در کې به ولاړې چې وظیفه راوړه خدای وبخه، شلېدلې جامې به دې اچولي، بل به ته چا خوښه طالب به دې خوښه چڼي، یا زمانه به په دې کې تېرېږي. نو چې 18 کاله تېر شي نو الله به نه د محمد رسول الله وارث جوړ کړي. د ما محترم ځکه چې یو لوار یو اوسپنه جوړوي نو اول یې په اور کې وردن نه کړي او ټکی یې نه بیا ته کمال پکې پیدا کړي، نو په درزولو او غربولو سره د هغې نه قیمتي شی جوړېږي. محترم اور کې وردن نه کړي سمې اوس وځئ ویلي کې نو بیا ته نه رمبې او دا سیزونه ته بیا جوړېږي. وایي چې کېنولم لاندې، وایي ډېر حیران وم، ما ته وایي که د پلار میراث حاصلولو له راغلی نو خو وظیفه در کومه. ما وی جی څه وظیفه ده؟ توجه شته؟ شوق سره لږ سبحان الله ووایي. ما ته وی ډومبۍ وظیفه دا ده چې ورشه دغلته کېنه او خلکو ته پیزارونه سموه، منزله چې څوک راځي او وځي نو پیزار ورته سموه. ما چېرې جي زه خو د استاد زوی یم، زما د پلار نه ګوره د میراث حاصل کړی، ما ته یې دا ووایي چې خلکو ته پیدا. ډېر خفه شوم، خو ما وایي جیبه دا به وظیفه وي نو وایي چې څوک په منزله تله راتله پیزار به مې سمول. محترم خلکو ته به مې پیزار سمول. وایي بعضې خلک به راته غوسه شو چې لکه دا پیزار زما پیزار دې بې ځایه ایښي دي. وایي بې عزته به م شومه ډېره، پیزار به مې سمول په هغې کې بې عزته شومه. وایي استاد مې چې کوم خواجه نظام الدین بلخي رحمت الله علیه یو وینځې ته یې وي ورسه د ګند یو ټوکری نی، پخوا به بزرګانو دا میخې څاروي ساتل، غوشان پې ور واچوه چې څه وي، نو وینځه را روانه وه نو غوشانو ټوکری ورسره وه نو هغه سره تینده کو ټول غوشان یې پې ور واچول. چې پې ور واچول ده ورته ډېر بد وکړ، غوسه شو، دا ته څه کوې نه وینې ړنده ډېره بې عزته کړه، تا له شرم پکار دی. او ډېر ردې بدې ورته وویلې، ډېرې ردې بدې چې دی راغی جي وینځه راله، وایي حضرت ما ته خو جي ډېر کنځل وکړه، ډېر ردې ډېرې جي بې عزته کړم. وایي ښه کار پکې لا ډېر دی، کار پکې لا ډېر دی، کار شته پکې جي لا ښه. وایي زمانه تېرېده را ویې غوښتم چې وظیفه بدله شوې ده، بله وظیفه در کوم. ما وایي جي څه چل کومه؟ ما ته وایي خلکو ته پیزار هم څه و او د سماتي دپاره خلکو له لوټ هم ماتوه. ما وایي جي وظیفه خو سخته شوه، وظیفه خو سخته شوه، بس وي دې قهر باندې اخته شوم. خلکو ته مې پیزار هم سمول او چې د منځونو ټایم به شي جي لوټې به مې ماتولې، خلکو له به مې اودسمات لوټې ماتولې. وایي بیا دغه وینځ یې پوه کړه چې ورشه وګوره دا څه کوي. بیا رالم جي هغه وینځه راله ټوکرۍ را باندې بیا راوویشته، اوس خپله واقع ذکر کوي. وایي بیا مې ورته داسې بد بد وکتل، خو په الفاظو کې مې څه ونه صرف بد بد مې ورته وکتل، نور مې د خولې نه څه ونه وي. وایي چې رالم وینځې نه تپوس وکړه څه چې وایي حضرت څه کنځل یې ونه کړل، صرف ډېر بد بد یې راته وکتل. جي ما وایي ګنې را باندې کوي را باندې. وایي کار لا شته، کار پکې ډېر دی. بیا راوغوښته جي وظیفه کې لږه تبدیلي کوم، څه وظیفه ده؟ وایي داسې کار دی چې ته لوټ هم ماتوه، خلکو ته پیزارونه هم سموه، او چې څوک اودسمات یې له راځي نو لوټ هم وله ورکوې. دا ولې په دې اودسمات یې وکړه؟ دا کار هم کوه. او که دا کار اوسه پورې چا دلته چا وکړو، موږ ته خو د مولا په پیزار سمولو باندې هم ځان بدې ښکاري، قسم دی. او خلکو له به راته جي چې چا به اودسمات یې کوه، ښه لوټه په کار ده، ښه جي زه به له لوټه ما دا ولې جي اودسمات یې وکړي. هغه به ته هم کتل چې دا څوک زموږ خیر خوا دی. په درېیم کرته بیا وینځې ته ووې ورشه پې اوس ورشه، بیا ورله دغه یې پې ور وویسته. وایي چې څنګه یې پې ور وویسته را پاڅېده، وایي هغه ځان یې وڅنډه او وینځې ته وایي چې خوږ شوی خو نه، خوږ شوی خو نه رالی جي. وایي حضرت وایي نور څه ونه وي خو دغه راته چې خوږ شوی خو نه. وایي ښه، وایي ضرور کار ټیک شوی دی، اوس وظیفه لږه غونتې بدلوم، وظیفه لږه غونتې بدل یو بس یو ټک بل ورکوم، یو شاټ ولا بل ورکوم، بس بیا کار ټیک کېږي انشاءالله. ما وایي ټیک ته جي رالم، ما ته مریدانو ته مې وویل چې په ده باندې تازه روټۍ بنده کړي، جي روټۍ ورته ساړه کړي، روټۍ ورته تاسو نه چې کومه پاتې کېږي. په لنګر کې مې اعلان وکړ، یاره جینو دا دومره کارونه خو کومه جینو خو روټۍ جي چې د روټۍ نه خورم نو زه به طاقت د کوم ځای لوټۍ به څنګه م به دا کار کوه، لوټۍ ماتوه او دغه سړی ډوډۍ خوره. و چې دا یې راته ووایي سړی ټکار به مې د ډوډو نه ایسته، سړی ډوډۍ به مې خوړې او کېناستم. وینځې ته بیا اعلان وکړه، بیا پې ورشه، بیا پې ورشه جي. بیا ورلم غوشان مې پې ور وغورځول. محترمو
چې مور وغورځول وایي زه راپاڅولم ټوکرۍ راته په سر کړه هغه غوشان یې راسره پاک کړه ما ته وایي چې خوږ شوي خو نه زما یې ډېره ته به تسلي وکړه ما ورته ته خوږ شوي نه غوشان در باندې در پرېوته نو ما ته یې جواب کوي چې دا غوشان خو زما نه ډېر ښه دي زما په ګېډه کې چې کومه ګندګي ده هغه د دې غوشانو نه بدبودار دي هغه لمده ګندګي ده او دا اوچه و خیر دی د دې نه بوی هم تللی دی د دې زما په دننه چې کومه ګندګي پرته ده هغه ډېره خطرناکه ده نو که دا را باندې را پرېوته څه وشو وایي راومې غوښته ما وی چې نفس ته اصلاح شو نیت کې د قوت پیدا شو خلافت یې ورکړ الله ته خواجه ابو سعید رحمت الله علیه جوړ کړ محترم نو چې انسان نفس کمزور شو نیت یې قوي شو نو اعمالو کې قوت پیدا کیږي اعمالو کې څه پیدا کیږي قوت پیدا کیږي محترم نو الله دې معافي کې موږ تاسو د خپل تصور وکړو زموږ اعمال به یا صحیح یا نه په خپلو اعمالو ما ته فخر دی محترم په خپلو اعمالو ما ته تکبر دی قسم دی په خپلو اعمالو باندې یا به عمل کوم یا نه یا به وظیفه کوم یا نه یا به زکات ورکوم یا نه ما ته په ډېر فخر دی ډېر فخر قسم دی الله وایي ما ته په اعمالو کې عاجزي وکړه ما ته په اعمالو کې ځان خوار کړه ورشه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په باره کې زما رب وفرمایل نبی علیه السلام فرمایل که تاسو رستو امت دا ټول دنیا د سروشي او دی ورکی محترم توجه شته ټول دنیا د سروشي او دی زما په نام باندې ورکی د صحابه کرامو د یو کجوري بدل نشي ورکولې تپوس او شداولې زما پیغمبر او فرمایل چې د صحابه کرامو هر ادا زما د رضا د پاره صحابه کرامو بسترګم خکته کړي د الله د رضا د پاره چې نظر به اوچتو د الله د رضا د پاره وعده کړی دی د الله د رضا د پاره حج کړی دی د الله د رضا د پاره عمره کړی ده د الله د رضا د پاره جهاد میدان کې جنگیدلی دي د الله د رضا د پاره وجود یې کټ کړی دي د الله د رضا د پاره اولاد یې تورو ته مخکې کړی دي د رب د رضا د پاره ښځې کونډې کړي او یتیمان کړي دي بچي د الله د رضا د پاره گفتار د الله د رضا د پاره رفتار د الله د رضا د پاره د هغې معیشت او زندگی د الله د رضا د پاره محترم ای کې د الله رضا دومره وه نبي علیه السلام فرمایي چې ستاسو ټوله دنیا د سروشي د صحابه کرامو یو کجوري ته نه رسېږي یو کجوري ته محترمو اعمال کم کوئ اخلاص پکې ډېر پیدا کې زما رب وایي قوت پکې ډېر پیدا کېږي معمولي شانتې عمل به معمولي شانتې خو چې اخلاص پکې ډېرو د حج نه زیات ثواب دی د عمرې نه زیات ثواب دی د زکات نه زیات ثواب دی د مونږ نه زیات ثواب دی د روجې نه زیات ثواب دی دنیا کې چې څومره عبادات کېږي ریاضات کیږي سیاست کیږي اعمالو کې قوت پیدا کیږي په اخلاص پیدا کیږي په نیت پیدا کیږي نیت کی قوت شو اعمالو کی قوت ده اعمالو کی قوت شو رب رضا کیږي چې رب رضا شو جنت ملاويږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد